الله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد زار محترم دوائم خطبه که هم اول خپل گناهگار وجود ته به تاسو ته تقوی الهی دعوت در کوم بهترین سرمایه تقوا ده. پروردگار عالم هم واضح اعلان کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تاسو کې ټولو نه زیات ما سره نږدې مقرب ما سره هغه کس مقام لري چې هغه تقوا دار وي. ما سره کوم شی څه قیمت لري ارزش لري هغه تقوا ده. ما سره کوم ملويږي بل سفارش ما راوړي سوا د تقوا سفارش نه. انده مو د پر هر څه ده. تاسو قرآن کې وښه تقوا دوره مهمه ده چې پروردگار عالم 300 آیتونه کم از کم قرآن کې تقوا باندې موجود دي. یو کتاب کې څنګه قیام قیامت پورې د هدایت کتاب د ځل کې 300 آیتونه ایو موضوع باندې روشنی ته اهمیت اندازونه لګوي شي. ای تقوا یو شاید سرګندېږي تقوا اظهار ور سره کیږي هغه خوش اخلاقی ده ښه کردار ده ښه اخلاق دي د انسانیت وسته. زه معمولا د نقطه ذکر کوم کسه اسلام کې د دریشونه ډیر مهم دي. یو عقایدی عقیده د پکار د درست وي 100% خي عقیده مالک وي اصول دین د پکار د قوي وي. دویم شی اعمال د عمل صالح د سور اعمال کې مضبوطی اندوره بهتر مؤمنی خه مؤمنی عقیده د وی عمل د سره نوی کار نه دیر کوي عمل د سره وی عقیده د نوی کار نه دیر کوي. دریم شای انسان د لپاره اخلاق دی ډیر مهم شای دی. اسلام اخلاقیات ته ډیر زیات قائل دی. اسلام خوشخلقه ته ډیر زیات قائل دی. اخلاق د نوی بیا یا ایمان د کمزور دی ناقص دی. ځنه کسان کې د شي عقیده کې خوي عمل کې خوي اما اخلاق کې زیرو وي انسان یو مؤمن نشي کېدا. یاد وساته تاسو وښه پیغمبر اکرم ته خدای څخه خطاب کوي دسي وتی انک لعلى خلق عظیم. ای پیغمبر ته عظیم اخلاق باندې فائز یې. پیغمبر عظیم باندې بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد یا خود پیغمبر اکرم یې بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. زه مبعوث اندی لپاره شوم چې اخلاق تاسو پای تکمیل ته ورسوم. اخلاق مهم دي. کسا سوال خو جوړیدای شي کنه چې ایوه انسان شناخت میزان چی شه ده تله چی شه ده کومي تله کې انسان وتلو علم تله کې انسان وتلو سره علم دې اندورا قائل شو ورتا کا انسان ریاست تلی کی وتلو سوره ریاست ور سره ده. قدرت تلی کی انسان وتلو سوره انسان سره قدرت ور سره ده. که انسان طاقت تلی کی وتلو سوره طاقت ور سره ده. میړو تلی کی وتلو سوره میړونه ور سره دي. شهرت تلی کی انسان وتلو سوره مشهور ده شهرت ته ملو شوه ده. نه الہی معیار په مطابق نه شهرت نه قدرت نه طاقت نه میړونه نه دولت نه سرمایه نه دنیا د یو شی هم د انسان انسانیت تلل معیار نه ده. انسان کچيري طالب بهترین او اخلاق سره بهترین صفات او سیوا تعالی سور انسان اخلاق بلندی اندوره د انسان قیمتي د اندوره د انسان وزن لري. ځکه چې قیامت کې انسان تلا صدرندیږي هغه اخلاق او صدرندې دای شي. کله انسان تلی تعاملونه چي سوره اخلاق بهترین دي. سوره انسان خوش خلقه ورکه ده. سوره انسان چهره کې تبسم ورکه ده. سوره انسان خلقونه ازار نه دي خلقونه خوشحال دي خوش خلق انسان ده. اندور انسان میزان تل درنده ده. قیامت کې عملو تل درنده ده. کسا اخلاق دسه شاید او دنیا کې یو شاید او پر جمال او زینت نشي جوړیدا سوا د اخلاقونه. ایتو بهترین جمال و حسن ایتو اخلاق دی. یو خه حسین و جمیل انسان کچیری وی اخلاقی بد وی چوکه برداشت نشی کوای. ایو خه حسین جمیل خزه انسان وکی و دو وکی اخلاقی نوی انسان برداشت نشی کوای. ته په چهره قابل قبول نشي جوړیدای. ته په دولت قابل برداشت نشي جوړیدای 14 12. ته په ریاست او قدرت قابل برداشت نشي جوړیدای. کته قابل برداشت جوړیږي چې زړونه حکومت کوي شي کنه ایتو اخلاق دي چې تو در حکومت تر رسوي شي. ځنه کسانو ته ظاهري طاقت او قدرت ډنډا ډوبلې ملو شي. خلق ظاهرا او ته ټیټیږي خو زړونه نه او ته ټیټیږي. خلق ظاهرا سلامونه او تکای خو زړونه او ته قائل نه دی. او ای خلق زړونه ځان ته قائل کا
خلق زړه ته تسلیم کا که څوک ته سلام کوي ډاره دا سلام قیمت نه لري هغه سلام ډیر قیمتي دی څوک یې زړه سره ته وکړي قایل وي دته عقیدتمند وي نزا تاسو وکسوی شهید مطهری ای کنه کسا غیس انسان شکل و صورت مختلف ده چوک الوار چوک ٹیٹ چوک غوڑ چوک منده چوک شجاع صفتو کیا مختلف ده چوک شجاع چوک ترسو چوک بخیل چوک سخی چوک خوش اخلاق چوک بد اخلاق مختلف قسم تا یو شی ته بدلوای شي یو شی خو ټیک د خدای در کړی دی شکل و صورت بډی ځونی خدای در کړی دی نه شي بدلوای کالواړي کټیټي کا غوټي کا مندای څنګه نشونه بدلیږي اما انسان اخلاق بدلیدای شي که بخیل یې کوشش وکړه چې سخی جوړ شي که ترسوی کوشش وکړه شجاع جوړ شي که بد اخلاق یې کوشش وکړه چې اخلاق د خشي خو اخلاق حامل وګرځيږي تاسو صدر اسلام ته سترګې وګورئ امامانو دور کې څومره اعلی اخلاقو حامل و د اهل بیت پیغمبر وکسا مشهور و خو اخلاقو کې دی هدا پورې پیغمبر اخلاق څه وړو بچي او سره پیغمبر سره مینا کوله یو ورځ پیغمبر بیړي سره وون وی یو وړو کې بچای پیغمبر پسې شلت وی ابا و نرزور کې پیغمبر ابا ترونه پیغمبر غوړي کې خاص سترګې وړي وړو کې بچای وی عبد الله بن ام حکام ته عبد الله ویل دا بازور کا او ته یا رسول الله مور استولم څه پیغمبر نه تبرک یا ابا راوړه پیغمبر او ته خواندي کی مسک شي وتا ابا او ته مټو نه رکوزه کی پیغمبر ابا دوی سی کی او ته څه نیمه د مور تا ور کا نیمه د ترور تا ور کا ایتو ترور امونه ابا غوښتي و دا اخلاق دي اللهم صل علی محمد اخلاق خرچه نه لګيږي ور باندې او یو خواندي باندې خرچه لګيږي یو مسکراهټ باندې خرچه لګيږي نه تاسو پښتو کې وټکې ډېر ښه کوو څه فقیر تفاکر ما ور کوا خو زړې ما بداوه مقصد دا چې واخا خبره وکړه خیر ده مقصد دا چې خیر از خات کا خیر ده مقصد دا چې خمه لوشه تند د ټولوي دا انسان سره مؤمن سره زیبا شای نه ده همیشه د پاره مؤمن تند په کور د کولو یا چې څه خمه لوي هر چا سمینه کوي هر چا ستابه طبیعت کوي ته د حدیث نه خلک سوچ وکړه چې قیامت ورځي خدای ځنه کسان وبخي دی واچې نه به وبخي څه دنیا کې دی ملګری ډیر وو سوچ دې خبره تا دنیا کې چونکه خلکو نه ډیر ګران وو خلکو ډیر خو خوالو ازکه نن مو قیامت کې بخکو مغفرت او تکو سره خدای مهربان ده سره خدای غفور و رحیم ده تاسو مو اهل بیت سترګې وګورئ چې اهل بیت سره مهربان دي زه چونکه وخت ډیر نزدیک د زکات دی وخت کې زه صرف یو دوه حکایت او ترات ډیر سرسری اشاره ته کوم یو ورځ د مو تاسو مولا امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب اللهم صل علی محمد مولا بهر خلافت دور کې بګرځیدل او بازارو کې خرما والا بازار کې مولا روان دی یو وړه بچی کسي چې خرما وسره دی په ژړا ده مولا نږدې ورغه پښتنه ونه کوي جوړي ورته دې زده لنکی دکاندار نه خرما واخستل کنيزه یم مالک ته یو وړل هغه خواخ نشوال دوباره مو ته پاس کړل و په صحیح دینه مالک مد پریګا دینه جوړیدا مولا ته خرما را واخستل دکان ول کیلو څو باندې خدا دا پردې نو کار ده خرما دې نه وړي دي ما خپل خرما ته واپس کو واخت نه واپسې کا په خپل پیسې ورکا دکاندار تلو تپریک دا والا دکان رکو شو مولا ته دې څه تویل کې مانس کې راګاټ شولې پښتو خبره یو ډیکای مولا ته ویر کړل مولا وریا ودرې دو قرار خلکو پیژندل چې صورت جرأت جسارت بد اخلاقی وکړه ته یو بدبخت نه دو پیژندل چې چوک ده مولا امیر المؤمنین ده خلیفہ وقت ده خلیفۃ المسلمین ده دور جسارت وکړلو غبرویا شولر دکاندار دکان رکوش ولو دوباره وړي بچی سره مینه وکړه خرمای او نو واخسته پیسې واپس ویر کړل لاس کې روغ مولا ته ودرې مولا ته دی مولا منه پیژندل مون رضی شه ما جسارت وکړلو مولا د وتی څه چې غوړی څه زدن رضی شم ز په دغه خبرو نه رضی کې کوم څه مونږه موافق غوړی ز په دغه خبرې رضی کې کوم اخلاق د ټیکا اخلاق د ټیکا بد اخلاقی ما کوا رویا د ټیکا سلوک د صحیح کا خلکو سره ایتو سلوک
ای مولا رضایت ده ای تا ښه اخلاقو کې ما رضایت ورکې ده سوره مهم شای ده ښه اخلاق سوره مهم دي موږ ځنه وخت کې معاشرې کې وکسو ځنه کسان اره و دویم کسای دی جنگ اره و دویم کسای جګړه اره و خبره په جګړې حل کوي اره و کیسه په لنجې حل کوي نه تو وکسو ایمو یاد وساته انجمن ولا نو سیکریټری صاحب نواز د پروردگار د توفیقاتو کې اضافه وکي شب و روز لګیا دي تو دوی نه پختنه وکتا عدالت ته لوړ شه ایتو نن طلاق رشیو چیته ورسېدو خونو کې لنجې داوی جګړې چیته ورسېدې انجمن خپو نه تو لسو نه تو ورمیگو کیا ور کې خاک دیده خلق څنګه به تو قومي مسالې حل کیږي وسره سنن اخلاق کی مدته ټوله مسله د اخلاقو طرف ته لوړه ده برداشت نشتانن تحمل نشتانن خونو کې لانجې داوی جګړې دی هدا پورې رسیدلې دي مخکې به خلکو طلاق ټکی نه نفرت کولو وسار یو دویم سړی طلاق ته راځي قائل تیار دی وتا عدالتو کې اندای تو ایمان ناموس نه دی ویلوړ ججان پردی وکیلان پردی بوبوان پردی یا غوی په مخ کې د څخه د بیانونه نه کوي انسان دی ووري انسان د ویخته ودرېږي انسان د دوره شخ و شرمېږي چې خدایا د خبره متصورې ده ځمکه راته څیرلې شوې ته زور کې نه وته ویلې بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اللهم صل علی محمد اخلاق پکار دی خوي انسان کې برداشت ورکی وي تحمل ورکی وي او ځنه کې سي ډېرې وړې کې سي دی یو زبردست ټایم په لوخو مینځلو په جامو مینځلو په خوني کار تقسیمولو په گاډو خونو کې وړو خبرو خځو خپل منځو کې جګړو باندې په وړو وړکو باندې کې سي رچی ایوځي کې به غیرت کوو بیا سل به غیرت څټوسي کوو روزانه عدالت او تنموس بیاي پردې ججانو په مخ کې بیانونه کوي هغه نه شرمېږي هغه ځکه د غیرت ورک دی دغه ځکه د غیرت کړي چې د کومه کیسه د وړي دی عدالت ته لږ اخلاق پکار د انسان ټیکی اهل بیت اخلاق کې پکار د زده کو مولا امام سجاد علیه الصلاۃ والسلام اللهم صل علی محمد و آل محمد یو ورځ مولا خپل دوستانو سره ناس دی یو کس راشي جسارت وکي بد اخلاقی وکي مولا ته بعد رټ وایي امام ووري غلی شي مولا برداشت کی تحمل وکي مولا کس لوړ شي امام رشتہ دار راوي مولا رسته ملګرو ته وی سره څاو سیمه جواب الګ ووري چې جواب ورکوم امام خونی تویر شي وار وته ورته کې څکل روزي رانګي تک زیر شي لکه مولا رغله د اوس انتقام رنه خلی بدلار نه خل مولا ته ځدا ترش کله روشي مولا ته د کومي خبره دالته ما په موته وکي مرګل په مخ کې بعد رد دول الزمونه تهمتونه د ولګو که ما کې رکی وی خدای د مو بخکی بیا خدای د مو ته مغفرت وکي که د خبرې مو کې رکی وی که بیا مو کې نوی رکی تو درویغ ویلی وی تهمتونه د لګولي الزمونه د لګولي بیا خدای تو بخکا دونه خوتلی نه ده کنه یو مو کې رکی دی بیا خدای د مو بخکی یو مو کې نه دی رکی بیا د خدای تو بخکی ان دوره خبره مولا او توکړه اخلاق سره دور اثر پکړل چې مغزي کې په دغاش ولو مولا ټنډې نه ماچ کو مولا ته دې چې مولا تو کې دوی وا خبره نشته د ټولو خبرو سزاوار زیم چې مو کې رکی دی مولا مو ته موافق وا اخلاق دادی قربان بشم اخلاق دادی مالک اشتر بازار کې روان دی دکاندار ولې دوڅ صدا بادا جمو کې د نه یو پیژندلو یو گزارې پکړل لوټي مالک اشتر سر ټیټ کو روان شو مسجد ته ورسېدو چوتولا بدبخت خبرې ته چونې د گزار وکړه د مولا جرنیل ده د مولا سپه سالار ده د فوج مالک اشتر بزرگوار و تا توهین وکړلو په دغاشي دکان رکوشي په لرزاوي پښتنه کوي څه شو چوتول څه مسجد ته نه وته کله مسجد ته نوځي مالک اشتر وکسي المنځ باندې ویلاړ د انتظار وکي مالک اشتر څلمس خاتم کی خپو کې او تپریز وي ته مو ته موافق ومنه پیژندل مالک اشتر وتی څه بدبخته د دواره کتل مزما تو د پاره وکړلو ستو ته خدای مغفرت وکي تو ته خدای انسانيت وخی تو ته خدای اخلاق درتا کی تو نه د تکبر بیماری وزي ار سوره غټ شي ار سوره لوړ شي خو تکبر خشای نه ده بهترین بدشي عاجزه کې ده انکساره کې ده خاک سره کې ده
ز اندغه باندې خپل مطالب ختموم خو اخیری کې څو خبریں اردو کې هم، چونکہ ہمارے درمیان آج ہمارے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام آغا آیت اللہ شیخ محسن النجفی حفظہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمن حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ انور علی نجفی صاحب بھی موجود ہے. ہم تہ دل سے ان کا اور ان کے والد صاحب کا اور ان کے پورے ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس عنوان سے بھی کہ پارا چنار پہ جب بھی بحرانی حالات آئے ہیں، بحرانی حالات کا ہم نے سامنا کیا ہے، تو ان بحرانی حالات میں سب سے پہلے جس شخصیت نے پاکستان میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وہ آغا شیخ محسن علی نجفی صاحب ہے. ہر وقت، ہر دور میں، ہر مشکل میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور یہاں پہ جتنے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاحی کام ہے، جتنے بھی ادارے کام کرتے ہیں، ان سارے اداروں کے ساتھ آغا صاحب بھرپور تعاون کرتے رہتے ہیں. ہر قسم کا تعاون، معنوی سپورٹ ہو، مالی سپورٹ ہو، ہر قسم کا تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے مرکز کے ساتھ بھی ابھی تک بہترین تعاون کیا ہے آغا نے. سب سے بہترین تعاون یہ بھی تھا کہ جب شہید عرفانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہاں پہ بحرانی حالات پیدا ہو گئے، مشکلات ہو گئی، تو ان مشکل حالات کو بھی ہمارے آغا شیخ محسن النجفی صاحب نے پارا چنار کی پوری قوم کو سنبھالا. اس لیے سنبھالا کہ یہاں پہ قیادت کا مسئلہ، پیش نمازی کا مسئلہ جب بحرانی صورت اختیار کر گیا تھا تو وہ بھی آغا صاحب نے حل کیا تھا. تو ہم اس حوالے سے واقعاً تہ دل سے مشکور ہے اور دعاگو بھی ہیں کہ خدا آغا صاحب کا سایہ پوری ملت تشیع کے اوپر قائم و دائم رکھے. اور آغا شیخ انور النجفی صاحب کو جو آغا صاحب کے فرزند ارجمند بھی ہے اور اس کے انچارج بھی ہے، اور ہر جگہ وہ پہنچتے ہیں، سندھ، چاہے سندھ میں سیلاب کے مسائل ہو، بلوچستان میں ہو، دوسرے علاقوں میں ہو، کشمیر میں ہو، جاتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ میں توری قوم کے سارے چونکہ افراد بھی موجود ہیں، ان کے توسط سے آغا صاحب سے ایک التماس بھی کروں گا. پہلے بھی مرکز کے ساتھ الحمدللہ ہر حوالے سے تعاون کیا بھی ہے کہ آغا صاحب پھر بھی انشاءاللہ کوشش کرے ہمارے مرکز کے جتنے بھی لوگ ہیں، مشران ہے، سارا قوم مرکز کے ساتھ ہے انشاءاللہ. یہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ جتنے بھی مسائل آتے ہیں، چاہے جنگی مسائل ہو، چاہے جو بھی بحرانی حالات ہو، اس میں سارا بوجھ اور ساری ذمہ داری مرکز کے اوپر آتی ہے، انجمن کے اوپر آتی ہے. اور انجمن میں پورے اقوام کے نمائندے موجود ہوتے ہیں بلا تفریق، بلا کسی پارٹی اور حزب کے. یہاں پہ الحمدللہ شکر گزار ہیں آغا صاحب کی بھی کہ اتفاق کا ماحول قائم ہے، الحمدللہ بہترین اتفاق کی فضا قائم ہے. تو یہاں پہ جو سارے اقوام کا نمائندہ تنظیم ہے وہ انجمن حسینیہ ہے. تو چونکہ ہماری کوشش ہے، انجمن حسینیہ کی بھی کوشش، مشران کی بھی کوشش ہے کہ مرکز کا انشاءاللہ یہ ڈھانچہ بھی بن رہا ہے، انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچنے والے. اس کے بعد ہماری کوشش ہے کہ ایک بہترین ہسپتال یہاں پہ مرکز کے توسط سے آغا صاحب کی تعاون سے انشاءاللہ بنے. اس کے لیے ہم نے آغا صاحب سے التماس بھی کیا ہے، انشاءاللہ ان کی تعاون ہمارے ساتھ ہوگی. اور اس کے علاوہ انجمن کا یہ بھی کوشش ہے اور مشران کی کہ یہاں پہ ایک انشاءاللہ اسکول کالج کا بھی ایک سسٹم مرکز کے تحت کیا جائے، جس کے لیے پھر ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے. اور دعاگو ہیں پروردگار عالم آغا شیخ نجفی صاحب کو زندہ قائم و دائم رکھے اور اس کے توفیقات میں مزید اضافہ ہو. آغا صاحب کا سایہ ملت تشیع کے اوپر قائم و دائم رکھے. انشاءاللہ نماز کے بعد آغا صاحب توری قوم سے اپنے خطاب بھی فرمائیں گے اور آپ ان کے خطاب سننے کے لیے انشاءاللہ تشریف بھی رکھیں. پروردگار عالم ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار جامع اعمال قبول منظور کی، حاجتنا ٹول برآوردہ وگر زولے کی، مشکلات ٹول آسان وگر زولے کی، بیماران ہوتا صحت کاملہ نصیب کی، جملہ مسافرین و سفار بے خطر وگر زولے کی. پروردگار اچھی تعلیم منون کی، دیتا حفظ امان کی، محفوظ وسط علیہ کی، اہل بیت و دیکھنا خوار و ذلیل و شرمندہ وگر زولے کی.